عمر رضی الله تعالی عنہ راغی تاسو په خپل حالت باندې چې کله عثمان رضی الله تعالی عنہ راغی نو تاسو هغه خپل پنده هغه پټی کړي اوس جامع مسامه کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اے عائشه زول دا هغه سړی نه حیا نکوم کم سړی نه چې د اسمان پرشته حیا کوي یعنی عثمان رضی الله تعالی عنہ نه د اسمان پرشته حیا کوي دغه حیا دومره زیاته او دا کده زپدې حالت باندې لیدلې نو دیو ماته نوران از دې شو د بس حاجت او حاجت بینو پورا شو د زبان نبی صلی الله علیه وسلم نه دا ټکی وروته چې عثمان کې حیا زیاته خدایات شاته چې زمونږ دا کتابونه وی تنسیس الشی نفی د معاده نه کوي مطلب دا دی چې عثمان کې حیا زیاته او الیاذ بالله نور صحابه کې نه بس دا یو سړی صفت چې بل انسانو کې نو دې سره نفي د بل نه کوي چې بلکې دا صفت نشته دومره ده چې د کې حیا زیاته یو جن کتابونه لیکي چې عثمان سے وای ما چرته خپل عورت نه دی لیدل دا رنګي طلحه ابن عبید الله سے ابن روایت ته هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی هر نبی به یو ملګری یعنی جنت کې او زما ملګری په الله تعالی عنہ رضی الله تعالی عنہ یعنی خاص ملګری ذکر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملګری خټول صاحب رفیق زما خاص ملګری په جنت کې عثمان سے دارنګي یو روایت کې دا راځي غزوه تبوک چې کله کې دا آیت جیش العسره و جیش العسره غزوه تبوک دا ډیر سخت وخت کې قجوري پخښوي او د صحابه او د عربو خو بس دغه تجارت او دی بدی وخت کې بل خوانت لل ګرمي زیان تا سفر لريو او دا رنګي دا مسلمانان سره سورلې کمه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړ د چندې jihad د پاره تحزیز ورکا تیزوال ورکا چې د الله په لار کې jihad لزو او د الله په لار کې مال لګوي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پاسې د هغه وسلو خان هغه زما د اړه شو مجاهدین به په jihad لزو باحلاسها واقطابها داغي اکیجاوا او داغي وړو کې شان زین چې ورته وي سره د زین او سره د کیجاوي نه دا ما دا الله پلار کې ور رسول الله صلی الله علیه وسلم نور تحزیز ورک تحزیز وی تیزوالی تا یعنی نور ترغیب ورک چندې تا چې دا الله لار کې مال لګوي دا الله لار کې مال لګوي مان په دې سلو خانو کار نه کوي حضرت عثمان سے پاسه دا هغه په ما باندې 200 خان یعنی ز 200 خان د الله په لار کې خیرات کوم او د 200 خان باندې مجاهدین jihad تزي غزوه تبوک تبزي باحلاسها واقطابها پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دولید نو بیا نور تحزیز ورکا تر دې چې عثمان سے هغه د خان 300 تو رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوشاله شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کده دین بعد عثمان اسمل انکی معنا نیک نوافل کې فرایض کې نه نوافل کې نو د zarar نه رسي نه دا غلوی مقام حاصل کو ما دور عثمان
عثمان رضی الله تعالی عنہ کړه دین بعد نور څه عمل کینال د تباغه نقصان نه رسي. شارحین د حدیث وی د دې جملې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب دا دی کہ دین بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نور نوافل نکی، نور مستحبات نکی، نور داسې کارونه نکی چې هغه د باندې فرض ني، فرایض خو بکئی نو د هغه ضرر نه ورسي دی یو لوی درجه ته ورسي. اور یہ روایت کے دار راضی عبداللہ ابن سمرہ عبدالرحمن ابن سمرہ سے فرمائے یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو عثمان سے راغے اور فلسطین کی زر دینار رولل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته جولے مبارک کې خودل هغه ورته داسي اونستل ورته داوانه د الله په لار کې خرج کا. اخوال عجیب چونو دا فلسطین کې ودایات ساته فقها هغه ذکر کی دا عجیب چونو دا فلسطین کې وو ناغا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فلسطین کې دا زر دینار راوړو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکړه الله په لار کې خرج کړ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دین بعد چې عثمان سا عمل کی نقصان به ورته نه رسي، نقصان به ورته نه رسي. دارنګي عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بارکه ورست باراشی شجر بیعت الرضوان شو او صحابو نا سور لسو صحابو نا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آغا بیعت اغستو چې د عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدله باخلو. رست واقعه ویم نو هر صحابی نے بیعت اغستو عثمان خو مکه کیو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیبیه مقام کی کافرانو منع کړو چې د خو باندې راش. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک راواغست او بل لاس کې خود امام عثمان د پاره بیعت وکړ. عثمان رضی الله تعالی عنہ مبارک پیغمبر علیہ السلام خپل لاس مبارک دی ویلی دا عثمان لاس دی داغه د پاره بیعت هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي. ارنګي سمامه فرمایي سمامه هغه ویزا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سره حاضرم پاغه وخت کې چې عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یې کور کې بندیوان کړو. دا عثمان ابن عفان سے بارک راضی دی خلیفہ د مسلمانانو امیر المؤمنین باغیان را پاسیدل. باغیان دیته وي چې اسلامی حکومتي او داغه خلاف څخه خلق را پاسی او د باچا خلاف بغاوت وکړي، د امیر المؤمنین خلاف بغاوت وکړي اته وي چې ستا بچی نه من نو دغه سي باغیان را پاسې دو او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کور کې بندیوان کا. نو سمامه فرمایي وی زه د حضرت عثمان سے سره دغه ځای کوم حاضر وم ودی باندې حضرت عثمان سے باندې را خلق راوړې دل. عثمان صاحب تا د صحابه ویلو تاسو اجازت کې امیر المؤمنین چې دي سره jihad وکړي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل زدا نه خو قوم چې مدینه منوره کې دی وینه تویش دا سی پاک خلق هغه د ریاست د پچکولو د پارداش نه کو هغه د خپل ځان د پاره دا نه کولګینه هغه امیر المؤمنین چې یو اجازه ته کړو اجازه تو دغه یو سړی امیر المؤمنین باندې دا خلاف بغاوت کی قرآن کریم ذکر کړي چې تاسو دې سره جنگ وکړي فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي قرآن کې اشتا. لیکن عثمان صاحب د مدینه منوره د مدینه رسول صلی الله علیه وسلم دومره عزت او دون حرمت او دون عظمت په زړه کې چې هغه عزت شهید شمه خو د مدینه کې دی وینه توینش مدینه منوره ناغا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وی دوی خلکو زتاست په الله او په اسلام قسم درکوم چې مدینه منوره ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. مدینه منوره کې بغیر د بئر روما، بئر په عربی کې کوی ته وای
د بیر رومین علاوه خوږی وبنوي او دا د یو يهودي سره مسلمانان به ورته نه پرې خودل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل څوک تاسو کې دا سشتا چې هغه بیر روما مسلمانانو د پاروان یې ندا کوي واخلی او مسلمانانو ته وقف کی حضرت عثمان سے باغ کوي واغست او مسلمانانو ته داغه او وقف کی بیر روما داغه او ډېر خوږي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وی اے ظالمانو تمره ظالمان شه چې د دې کوي دا کوي ما په خپل پیسو اغستو مسلمانانو لر نن تاسو ماغي ته نه پرېږدې داغه او به مال نه راکا بیا ورته وی هغه ورته اللهم او تسوي ابا غیان ورته دا خبره ده سي بیا ورته تاسو ته پته را چې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم تنگ شو مسلمانانو باندې تنگ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پاسه د چې د مدینه منوره مسجد نبوي سره خوا کې دا کوم ډانګ را د پلان کی سره دا د پلان کی په ملکیت کې را څوک بدا واخلي چې دا مسجد و سره کولوش او چې چا دا واغستن الله رب العزت بوله د دینه غوړه کور په جنت کې ورکی حضرت عثمان فرمایي هغه ځای ما د مسجد نبوي د پاره واغست نن تاسو ما نه پرېږ دی چې هغه مسجد نبوي کې مونږ کوم هغه ورته وی صحیح به ورته وی تاسو خبره چې مکه کې یو غر دی سبیر نومې دی سبیر او په دې غر باندې زم ولاړم دې غر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ او ابوبکر او عمر هم ولاړ سبیر غر باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولاړ ابوبکر او عمر او حضرت عثمان نو د ډېر خوشاله نه دا غر دا شو خوځید فتحرك الجبل چې ما باندې ابوبکر عمر عثمان او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ وی تر دې پورې چې دا غر نه غټه را پریواته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امساد غر ترو غرذل اسكن یا سبیر اے سبیر غر په ځای باندې ودرېګه ته خبره فانما عليك نبي وصديق وشهيدان تا باندې پیغمبر ولاړ دی پتا صدیق ولاړ دی ابوبکر صدیق ولاړ دی وشهيدان او دو شهیدان دو شهیدان ولاړ دي یو عمر صاحب یو عثمان صاحب عمر صاحب هم شهید شو او حضرت عثمان هم شهید شو نو تا باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه خبره عثمان صاحب ته یاد او چاو ابوبکر صاحب خو خپل مرګ وفات شو عمر صاحب هم شهید شو او زبم شهید کېږم نو دغه وخت خو بل څوکونه د سالور کسانو ناغزم شهید ما او ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خلی نبی لشي چې تب شهید کېږي او بیا ورته وی هغه ورته یو تسوی نو ورته وی شهیدو الله اکبر شهیدو ورب الكعبه انی شهید گواشه عثمان سے ورته فرمایي گواشه زما د پر رب د کعبه باندې قسمی زما په رب د کعبه می د قسمی چې زه شهید ما درې ځله ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زما بارک داسې فرمایي دا رنګ د عثمان رضی الله تعالی عنہ بارک راضی مرہ ابن کعب صاحب وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د فتنو ذکر او چې زمانه بعد به فتنه راشي او ډېرې فتنه به راشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فتنه چې ذکر کول نه یو سړی تیرې دو په مخ باندې سپوټي راچول نو دا حضرت عثمان سے ثابت دي ګرمي دا مخ باندې سړی سپوټي راواچي یا علما اکثر لچې سر باندې سپوټي راځي مقنع ناغا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا سړی چې روان دی کنه دی په دغه روز باندې په هدایت باندې دی فتنو کې به هغه حضرت عثمان دا رنګ عثمان ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی تعالی به الله یو قمیص چي دا خلق به د نوباسي خطبه نوباسي مراد ته خلافت کتاب الله خلیفہ کوي تابع الله د مسلمانانو بادشاہ او امیر المؤمنین جوړي باغیان برازي هغه بتا سنا دا قمیص وباسي خطبه نه ورکړي
دغه رنګ ابن عمر سے فرمایي پیغمبر علیہ السلام فتنه ذکر کی او پاغي کی وی چې دغه فتنو کې با حضرت عثمان مظلوم شهید کی، حضرت عثمان مظلوم شهید کی. دغه رنګ دا حج مقام حج لخلق د مصر نه راغلی، پاغي کې یو سړی راغلیو حج لا ناغه خلک ولیدل چې خلک راغون شوي دي او جلوس زې په ځای باندې هغه خلک ناس دي غیر چا پیره ځکه د حج مقام کې با اوسم داسي خلک یو عالم ته راغون شوي ته پوښتنه ته کوي. ناغه سړی ته پوښتنه کوي تاسو کې شیخ کم دی، یعنی مان تاسو کې په حدیث په کم دی. عبد الله ابن عمر سے به ورته یاد کوي دا عبد الله ابن عمر سے تجدا سړی راغی نو دا درې اعتراضونه کو په عثمان صاحب باندې. عثمان صاحب دغه وخت کې شهید شو. حضرت عثمان وی د جنگ احد نه تختیدلو. عبد الله ابن عمر صاحب ورته یاو وی بدر کې وو وینا وی په بیعت الرضوان کې وو نو وینا هغه الله اکبر دا د عثمان خلاف و دا سره هغه ورته کې نو درته دي جوابونه کوم کړه. احد کې چې تختیدلو ناغا الله ورته معافي کړ. قرآن کې ولقد عفا الله عنه قرآن کې زه په زه باندې پیغمبر ته الله وي بخنه ولا الله نه استاد شوی او په بدر کې چې شریک شوی نو ناخد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وا د حضرت عثمان په نکاح کې ناغه بیمار او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل ته مزه jihad لا جنگ بدر لا ته مزه خو پیغمبر علیه السلام پاتې کړ او تعالی پاره به مونږه چې دینو ایسه مقرر او پیغمبر علیه السلام پاتې هر څه شجره بیعت الرضوان یادې نه خود عثمان د وجه شو. عثمان رضی الله تعالی عنہ تاسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوب ولید کنه چې عمره لږ د فتح مکه نه مخکې عمره لږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره را پاسې صحابه سره تیار شو حدیبیه تر رسیدل کافران ورته نه براز ینه براز حدیبیه مقام کې ابوبکر ته وته ورشه زمون د اړخ نو سره خبرو ک چې مونږ جنگ لنی راغله عمره ل راغله ابوبکر وی زنه شمرته عمر نشمرته عثمان یې ورله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ ال تورلې غنو التا کافرانو پروپاګاندا وکړه د دروغ خبره خور ک چې عثمان شهید کا عثمان سے نو شهید شوی عثمان سے هغه شهید کا نو پیغمبر علیہ السلام د سور لسو صحابونه بیعت واغست. قران کریم کې هغه ذکر دی شپږشتمه سپاره سورې فتح چې د عثمان بدله باخلو نو هغه ته اشاره وکړه شجره بیعت الرضوان والا قصه ورغله او ورته چې د بیعت الرضوان خود عثمان د پاره او دا جوابونه ځان سره قومي سره یوس د ابن عمر سره ورته دا غرنګي د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی چې دی وفات کېده کنا نو د عمر 80 سالو اتیا کالو سپینګریو ښا او دی چې دینو سالوي خروزي پنهار روزنی ولې و سالوي خروز کافرانو په باغیانو په وب باندې کړي باغیانو په وب باندې کړي وي خوراک سکا کې په بنکړ کور کې محصور کړو چې کور نه بنرو او د تقریبا 39 وار وزوا یا 40 وار وزوا حضرت عثمان سے خوب ولید هغه وخت چې دا کوم بیبي واغې ته وی ویزه بنن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملان ولی وی ما بیګه خوب لیدلې دي چې ما ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې نن روزه به تما سره ماته د سلويخ تر ورځ روزه به تما سره ماته نو ځتا نه جدا کېږم او کتابونه لیکي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ قرآن تناستو قرآن کریم تناستو او دا باغیان راغله حضرت عثمان شهید کا دا اولی سپاره اخر مخ کی او آیات راځي صبغت الله ځان رنگ کې د الله په دین باندې دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وینا د قرآن کریم په دې آیات باندې پریوت
علما ذکر کی د چا د شهادت گوی بس مکه ور کی د چا به یو ځای د چا بل ځای د حضرت عثمان د شهادت گوی به قران ور کوي چې د دوی وینا په ما باندې پروت و. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کو د دور خلافت شو ناغه علما ذکر کی سکم 12 کال او سو اتلس روزه کم 12 کال 11 سال 11 ماہ 12 دن د دور خلافت دومره. نو دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې نن ماته استو نن نور لسم ذل حجه دا پاتل لسم ذل حجه باندې حضرت عثمان سے د دنیا نه تر داغه مناسبت سره چې داغه د یوم شهادت پرون روز وا هغه سره د حضرت عثمان سے مناقب دا زموږ د دین مشران دي چې د دې د مناقب زموږ زلونو کې چې دا څنګه د دې جون څنګه تیر شوی دا واړه خلق نه دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته کامل الحیا ویل وجود او سخا والا ویلو او بیا علما ذکر کی شپږ زلا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خلی مبارک نه حضرت عثمان ته ویل شو چې ته جنتی یو ځل نه شپږ زلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام موقع کې پیغمبر علیہ السلام ویلو حضرت عثمان هغه جنتی او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لور مبارکه په د باندې واده و چې هغه وفات شو حضرت رقیہ نبی ام کلثوم ورته واده کړ. د تاریخ کتابونه لیکي یو روایت کې خدا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ک زما بل لور وینو ما به عثمان ته په نکاح کړو درې مل. او بل روایت کې دا راځي ک زما سلويخ لوریان وي پیغمبر علیه السلام فرمایل او یو وفات کېدا نو بل به مې چې دین حضرت عثمان ته په نکاح ورکولا یکي بات دیګر دا هغه سخر وای چې هغه سره د سړی لور خوشاله نو پیغمبر علیه السلام د عثمان نه خوشاله تله الله ته خوشاله ده صحابه ته خوشاله او دومره پورې روایتو کې راځي وی چې مور بخپل بچی ته وی زه د سره داسې مینا کوم لکه قریش عثمان سره څنګه مینا کوي متل ته جوړ قریش عثمان سره څنګه مینا کوي مونږ ته خپل مور به بچی ته داسې وی زه د سره د دین د قسم مینا کوم قریش د عثمان سره ډیره مینا. الله رب العزت موږ له صحابه قدر پزړه کې پیدا کړي د دې په نقش قدم روان کې موږ یا رحم الرحیمین برحمت